صحیح. لہذا که یو مور پلار سړي سره ډېر هم زیاته کړي بیا په باندې احترام لازم دی. صحیح. د څه د وجې چې مور پلار دی بس دین علاوه نور خبره دین کړه نو د خدای تعریف مونږ ولیکو ځکه چې مونږه پیدا کړی یو بیا مونږ لوی کړو سره ډوډۍ راکړي چې کوم وړاندې تغټا یا وړا خپل تور واچو غره په مړی کتبوزي او بیا مېده کې ګل چل تستکیږي نه بیا غفضل ماده اگر نام بدن نه بارو باسي کته متیاز سټکشن دا چل بوشي هغه چل بوشي البته دې ضرورت ده پس د خدای تعریف مونږ نه کوو چې دې سره دې خدای دې نو دې وجه دا جمله په خپل دعوه ده او په خپل دلیل ده. دا جمله الحمدلله په خپل دعوه ده او په خپل دلیل ده. آفتاب آمد دلیل آفتاب. الحمدللہ ټول تعریفنا ثابت خاص الله لا نو دا خو دعوام دا دلیلم ده خو ایکسترا دلائل الله تعالی پیش کړي چې تا مزید مطمئن کی ایکسترا دلائل پیش کړي چې تا مزید مطمئن لکه د مور پلار د احترام لپاره خو بس دا خبره کافی ده چې تا دا چاوي چې حرکت رہی به اکرام کته کده مور پلار دي. صحیح شو. خو اس ته په دې خبره پوه نشم بیا مزید تقریر د سړی ال شروع کوي الکه طاقت نه دغه مور ته لپاره سور تکلیفونه تیر کړی. صحیح شو. نه میاشتې یا لس میاشتې ته په خېټه باندې ګرځولې څومره تکلیف به دیتا بیا د هغې نه بعد چې ته پیدا کېدلې غریبي څومره تکلیف تیر کړ بیا د هغې نه بعد چې ستا به سر خوږېده دا به درته په سردی کې هم د شپې ناسته وه په ګرمۍ کې درته هم ناسته وه د خپلې ګرمۍ ورسره فکر نه تا ته به هغه د کجورو د خرماو د پاڼو هغه به بوځې هغه به تا ته و که مچ به در باندې کېناسته زر به یې در باندې کپړه واچوړه ماشوم په مخ باندې مچ کېناسته مچانو وخوړه. صحیح. نو دا تعریفونه خو بیا الکه چې خبره ذهن کې رانه نو دې ته وایي ایکسترا دلایل. صحیح ورته نو الله تعالی ایکسترا دلایل راکړي چې تعریفونه ټول الله لپاره ځکه چې دی الله دی. نمبر 1. نمبر 2 رب العالمین او دغه الله تعالی رب العالمین رب د ټول مخلوقات دی. نو رب ستوي رب ستوي ربوت دا ولي لفظ ربوت دا اوچتوالی ته وایي څه ته وایي لوړوالی ته قرآن کریم کې بل الله تعالی لفظ ربوه ویل دی واویناهما الى ربوه ذات قرار و معین چې ما عیسی علیه السلام او دا هغه مور ډیلټا ورته ډیلټا پیژنئ ډیلټا دا دوه دریابونه یا دو اوبو په میاشت کې چت باندې جزیره غوندي ډیلټا ډېر زرخه د علاقې هغه ته سوې ډیلټا هغه چونچا د دواړو دریابونو سطح نه هغه ته سوې ډیلټا عربي کو طرف وګورئ سوې ورته رب وآویناهما الى ربوة ذات قرار ومعین. نو ربوه کې التمانا د ربوت ته چې اوچت ځای ته ما عیسی علیه السلام او دغه مور راوستل په لوړ ځای باندې نو د دې ځای واقع د دوه اوبو میاس کړي د دې کله آیت نظرت ورته سوې ورته نظرت ول د فلسطین کنټرول کې د فلسطین کارت نظرت ورته د دې وجه دې په دې کتابونو کې هم وی جیسس کرایست نظرت د کله د پوپ کتاب دی د پریسټ هغه کې لیکه او جیسس کرایست اپ نظرت چرته دی بیت الله ما غدار چې کوم عیسی علیه السلام پیدا شو نو دا په نظرت کې نو رب وای لوړ ځای ته نو رب معنا لوړ ذات د رب معنا لوړ ذات یو خدای معنا ولیک دوی معنا نو په خپل پښتو کې فارسی کې اردو کې ټول ژبو کې لفظ استعمالو تربیت څه نو د رب معنا تربیت کننده د رب معنا تربیت کننده اوس رب چاته وای چې درجه په درجه یو شی د کمال طرف ته بوزي حتی چې خپل پیک ته ورسي او دې چې په تدریج شی اوچتای حتی چې خپل فائنل ډیسټینیشن ته ورسي ما الله تعالی د هر انډیویډوال لپاره کوم فائنل ډیسټینیشن چې مقرر کړی نو درجه په درجه بوزي هغه ته ورسي بس دا خو اند دی اټس دی اند بلا خبره چې لفظ رب د په معنا د مالک او د اونر استعمال دی اونر یا په معنا د ماستر
لکه وګوره دا زما ګلاسز دي، د ګلاسز ته عربي کې نظاره، څه ورته نظاره، دې ځواب نشد دی نظاره، صحیح. او زر دې نظاره مالک نو عربی کې وو رب النظاره. من رب النظاره؟ د دې ګلاسز مالک څوک دی؟ دې ګړای ته وایي په انګریزي کې، په عربي کې ساعه، صحیح. من رب الساعه؟ د دې ګړای مالک څوک دی؟ موټر ته وایي سیاره، من رب السیاره؟ د دې موټر مالک څوک دی؟ زمکه ته وایي ارض، فلان رب هذا الارض، فلانه د دې زمکه مالک دی. خبر دې انکرال نو رب په معنا د مالک، رب په معنا د مالک. اوس دغه رب چې مطلق ذکر شي بغیر د بل شي نه، نو بیا ته د ټول دنیا مالک مرادي چې هغه څوک دی؟ الله دی. بل لفظ ورپسې راغلی عالمین. اوس عالم وای دنیا ته، عالمین پلورل دی. عالم وای دنیا ته، عالمین پلورل دی. د عالم لغوي معنا ده نشانی. د عالم لغوي معنا ده نشانی، چې په هغه نشانه او په سمبل باندې یو بل شی پیژندل شي، هغه ته څه وایي؟ عالم وایي. لکه یو لفظ دی عالم عربي کې، عالم وای فلیک دا، څه دا؟ فلیک دا. نو په فلیک باندې چې اوس سری او 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 بلو نخي پکې، ریډ او بلو نخي، او په یو کونه کې سټارونه جوړي، نو دا نشانی سره څوک پیژندل شي؟ امریکا. څوک پیژندل شي چې دا نشانی درچا؟ د امریکای. چې یو سپینه پټي او لو یشنه پټي مېس کې یو ستوري سپوږمۍ وي او دا ولاړې، نو سړی سوې دا د چا نمائندګي؟ د پاکستان. صحیح. چې خالص اشنا کپړی ا کلمه ته لیکلي او تور په جوړای، نو سړی وې دا چا ده؟ دا د هر ملک د ته عالم وي. عربي کې ورته څه وي؟ عالم. جنډه څه وي؟ فلیګ ته عالم. عالم ورته ځکه چې په دې باندې ملک پیژندل شي. عالم ورته ځکه چې په دې باندې ملک پیژندل شي. نو عالم په دغه حواله هغه شی ته به ویل شي ما يعلم به الله، چې پاره خدای پیژندل شي، پاره خدای پیژندل شي. اوس الله تعالی ذاتی اعتبار سره خو باطن دی، مخفي دی، کته چلیدل صحیح نه. خو په زمن د دې دنیا کې چې دا دنیا ټوله پیدا کړې ده، دا په هغه باندې سمبل دی، دا هغه نشانی ده، دا هغه پیژنګلی ده، دا هغه هر ذره ذره د کائنات د خدای پیژنګلی ده. سعدی بابا زکه وې څه وې ګلستان ویل چې هر گیا ہے کہ ضمیر رویت وحده لا شریک لا گویت، وی هر گیار ته چې زمکه نراوزی هغه لګیار زبان حال سره سوې الله وحده لا شریک له. هغه دې خبره دلیل دی چې دا یو داسې خدای پیدا کړی چې هغه یک یواز دی، بل څوک سره شریک نشتا. بل شعر وی برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتری معرفت کردگار. دا دونو دا شنه پانا د ہوشیار او د زیرک بنده، د عقلمند بنده په نظر کې دا هر یو پانا د خدای د پیژنګلای د پاره یو لوی دفتر دی، یو لوی دیوان دی، یو غټ کتاب دی. دغه یو پانا باندې لګیا اره دې پټی شوز باندې بیا لیکچر والا د باټنی والا ځنه د باټنی والا دغه یوې پاڼې پټی شوز باندې باغې باندې لیکچر والا بس دا پاڼه بتاته وای چې زما خالق الله تعالی دی. خبره ځین کړه. نو په دې کائنات باندې دا کائنات په څه دلیل دی؟ په الله تعالی عز وجل عالم وای ورته. نو د الله نه علاوه څومره شي نه چوندي دته عالم وای. سوې ورته عالم. عالم معنا دنیا، د عالم معنا دنیا. نو سپکار چې الله تعالی وی چې الحمدلله رب العالم، ځکه دنیا خو یو ده. نو دلته سوې عالمین، سوې ورته عالمین پلورل وي، سوې پلورل جمع وي،
نو جمع زکوي چې پدې کې اجناس او انواع به شمار دي، پدې کې اجناس او انواع به شمار. نو فیقال عالم الاناسین د انسانانو دنیا، وعالم الطيور بلد د مرغانو دنیا، وعالم الحيوانات ادرم د حیواناتو دنیا، وعالم البحار سلورم د سمندرونو دنیا، وعالم الفلکیات پینځم ده د دې هیونلی باډیز د نور ستورو د سپنګمای دنیا، وعالم الملکوت بل د فرشتو دنیا، وعالم الجن بل د جناتو دنیا. یو دنیا خو نه ده، د انواع او اجناس په اعتبار باندې بنا ډېرې دنیاګانې دي. د دې وجه سوې رب الله او الله تعالی فرمایل چې په دې اجناس او اصناف کې یو عالم هم داسې نشته چې د خدای د ربوبیت نه خارج دی. چې مونږ دا و چې دا خدای د انسانانو رب خو دی، خو د جناتو رب نه دی، د فرشتو رب نه دی، د سمندرونو رب نه دی، د ستورو سپوږمۍ د نور رب نه دی. نه، الله تعالی رب العالمین د دې ټولو دنیاګانو د ټولو اجناسو د انواعو د ټول کاینز د دې رب څوک دی؟ الله. نو دا یو دلیل شو رب العالمین چې دې رب او مالک د ټولو عالمینو د ټولو اجناسو او اصنافو دی. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. اوس ګوره چې الله دې دا الوهیت حاکمیت دی. الوهیت سره حاکمیت دی چې دې حاکم دی، رولر دی. نمبر دویم رب دای مالکیت دی چې دې ماستر او اونر دی، چې دې ماستر او اونر. اوس بعض اوقات سړی ماستر او اونر وي خو دې رولر نه حاکم نه، او بعض اوقات سړی حاکم وي خو دې ماستر نه کوي. صحیح. اوس دا دلته بوش کاکا زمونږ حاکم دی، پریزیډنٹ جارج بوش دا زمونږ حاکم دی، رولر دی، پریزیډنٹ دی، خو دې زمونږ مالک هم دی نه. مونږ خو اصل خلک زمونږ مالک نه دی، چې مالک هم دی، دې زمونږ صرف رولر مو دی، حکمران مو دی. بعض اوقات سړی مالک وي خو حاکم نه وي. ها زه د خپل واسکټ مالک یم، صحیح، خو د ټول دنیا حاکم هم یا د ملک حاکم هم. خبره ذهن کې رااله. نو مالکیت حاکمیت دو جدا تصور. الله داسې ذات دی چې هم حاکم دی او هم مالک دی، هم حاکم دی او مالک دی. ورستو مالک یوم الدین کې به دواړه تصورات پیش کوو چې هلته دوه قرائت دي متواتر، مالک یوم الدین او دویم دی ملک یوم الدین. مالک په معنا د اونر راځي او ملک په معنا د بادشاہ راځي. مالک په معنا د اونر او ملک په معنا نو چې کله موږ وو مالک، نو مالک اختیار لري چې خپل پراپرټي کې څنګه تصرف کول غواړي نو کولی شي. کله شي کولای. ها مالک اختیار لري چې خپل پراپرټي کې څنګه تصرف کول غواړي نو کولی شي. لکه مثلا نثار احمد سره نوې گاډي ده، صحیح ده، سپین گاډي ده، کوم یو ده؟ نسان. ها دغه نوې نسان گاډي ده. اوس دا ډېر دغه گاډي مالک ته د دغه خبره که خرڅي څوک په اعتراض کولی شي؟ ځکه چې مالک ته څنګه تصرف کوي نه، که پکې ګرځي او که ګراج کې ودرې، صحیح شو، د انشورنس نه او د رجسټریشن نه وباسي چې دا ما ګراج کې بند کړ، څوک په اعتراض کولی شي؟ لږ زور سره وایي. او که زړه رااله او د باري د خیراتي ورکوي نو په څوک اعتراض نشي کولی. او بېخي اعتراض نه بعد خبره ده، خو دې به دا کار بالکل نه کوي. څنګه په زور یې واده هغه بیوک دته وسپاره که بیوک دته شو نه نه بس عادت وسپاره دا طاقت نه لسا شو هغه نشان مطرحه. نو مالک په خپل ملکیت کې او پراپرټي کې څنګه خوښي نو هغه شان تصرف کولی شي. نو الله تعالی حق لري چې ټول دنیا سره څه کوي نو څوک په اعتراض نشي کولی. کولی شي څوک اس نه جوړ دنیا تباہ کړه، قوم نوح تباہ کړه، چا په اعتراض وکړ؟ قوم هود تباہ کړه، چا په اعتراض وکړ؟ صحیح. که اوس دا دنیا خدای مکه تباہ کوي نو څوک په اعتراض کولی شي؟ څوک بوله لاس نشي چې دا کار مکوه. مالک دې چې څه تصرف ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. عیسی علیه السلام خدای کا عذاب ورکه ته مالک ته څوک څه ویلی شي؟ نو مالک دې. خو بل قرات ده پکې ملک یوم الدین چې بادشاہ دی. څه شي دی؟ بادشاہ. نو اوس بادشاہ تصرف کولی شي خو ټو دی ایکسټنټ اف کانسټیټیوشن. تر کومه حد پورې کې؟ ها تر کومه پورې چې کانسټیټیوشن ورته اجازه ورکړي، تر کومه پورې چې آئین ولې اجازه ورکړي. حالانکه صدر دی، صحیح، یا گورنر وي، خو خلک دا خلاف عدالت ته دي کنه دي. ولې وایي دا آئین خلاف ورزي کړی ده، د آئین خلاف یا خو به داسې کوي چې لیجسلیټیو باډي ته ورځي او قانون وبدلوي. که د هغې نه بغیر وکړه څوک ورسره مني نه. صحیح وایي ته باونډ چې کانسټیټیوشن فالو کړې.
ته باونډي چې قانون په نو الله تعالی ځان ته مالک وي چې زما خوخره چې څنګه تصرف کو نو ونه څوک اعتراض نشي کولای. د قانون پابند نه خو به ځان ته مالک وي چې ما ځان په خپل قانون پابند کړی دی، ما ځان په خپل د قانون پابند کړی دی، بادشاہ د خپل قانون نظام په خپل پابند نظام. الله تعالی ځان د پر خپل قوانین دي چې صرف الله تعالی دي چې معلوم جوړ کړی ځان د پر خپل اپلای کوي ځان د خپل. خو الله تعالی وایي چې ولن تجد لسنت الله تبدیلا. کوم قانون چې ما ځان د پر جوړ کړی دی او ځان په چلو هغه ته بدلوم نه، هغه بدلوم نه. ولن تجد لسنت الله تحویلا. هغه ورټ کومم نه، هغه ورټ کومم نه. لا اف امونټي ورته وایي چې زه اوور رول کا گورنمنٹ الله تعالی اوور رول کوم نه، بس کوم ځای غیب کې بلی بیا غفلو کوم. نو الله تعالی الله دې معنا حاکم دی، رب معنا مالک دی، رب معنا مالک دی. خو ورپسې دوه لفظ چې اوس یو سړی یو طرف ته حاکم وي او بل طرف ته مالک وي، نو هغه متعلق خو ذهن ته دا راځي چې بس هغه بغیر د والو ټکول نه بل کار کوي نه، بس وهل به یو ډبول به یو زیاتې به چا باندې بغوږ وي سره په لاندې کې خپل په باندې کوي. صحیح د رحم محم معامله به نه پیژني، څنګه څه تاسو نشي کولای. الله تعالی وایي چې ما ځان باوند کړی دی ځکه زما کوالټیز چې الرحمن یا الله تعالی چې رحم کوونکی دی په عمومي او شامل رحمت سره هر چا باندې کوي. دغه رحم په هر چا باندې کوي. نو موږ وایو چې دغه رحم په هر چا باندې کوي. ډوډۍ دوست لم ور کوي، دشمن له امر کوي. او بو د دنیا کې دوست لم ور کړی دي، دشمن له امر کړی دي. دغه روټه دا د دوست د مراینه هم کته تیری او د دشمن د مراینه تاسو ځانی وي چې پلانې د الله تعالی دشمن د خدای نه مني یا محمد رسول الله نه مني صلی الله علیه وسلم ډوډۍ لتی دیږي. دا چې ځاوړي دي چې په دغه اساس ډوډۍ نه خطر نه څه فزیکل پرابلم ورته پیدا وي، هغه مسلمان ته پیدا کېدای شي او غیر مسلم ته هم پیدا کېدای شي. د اسلام او د کفر په حواله باندې الله تعالی چې مراینه باندې چې ډوډۍ باندې خوري انو ولا خېټه باندې چې مې د سټک یو باتروم کې ته ګندوږي نه، هغه فزیکلی یو پرابلم پیدا یا مسلمان ته پیدا یا غیر مسلم. نو الله تعالی رحمان دی، دې ته وایي سوشل جسټس. دا توري کې ورته موجوده اصطلاح ده سوې ورته سوشل جسټس. او سوشل جسټس کی ایکوالټي وي، سوشل جسټس کی ایکوالټي. الرحیم آغا اللہ تعالی چی رحم کون کے دے پر رحمت خاص او کامل سرا. نو خاص او کامل رحم با اللہ تعالی قیامت کی یہ وعدہ چا باندے مسلمانوں باندے. خاص او کامل رحم با وعدہ چا باندے کہ مسلمانوں باندے چی دا عذاب نہ بچی نعمتوں کی بئی، دا عذاب نہ بچی نعمت. نو دیتا وہی رحمت خاص او رحمت کامل. رحمت خاص اسپیشل اینڈ کمپلیٹ مرسی اف اللہ سبحانہ یا پرفیکٹ مرسی اف اللہ سبحانہ و تعالی. او دا ډوم بنای چې دغه د جنرال او انکلوسیو مرسی اف الله سبحانه و تعالی. نو جنرال او انکلوسیو مرسی د الله تعالی دا هر دوست دشمن ته شامل ده، خو سپیشل او پارټیکولر یا پرفیکٹ مرسی د الله تعالی دا صرف چا لپاره ده؟ مسلمانانو لپاره، اهل ایمان لپاره. نو دې ته بیا وایي لیګل جسټس. صحیح ورته لیګل جسټس. نو سوشل جسټس چې د عمل کې د روزګار مواقع دي او که بزنس ته او که مثلا د وینا ازادي د فلان فار ایگزامپل، نو دا خدای چې حق ته که مسلمان وي او که غیر مسلم دا ډیسکریمینیشن سوشل جسټس وي. صحیح ورته سوشل جسټس. خو یو سړی جرم کړی دی، څه کړی دی؟ جرم یې کړی دی او بل سړی دغه جرم نه عاری دی او کورټ ته دواړه پیښ شو، کورټ ته دواړه پیښ شو. نو کوم چې مجرم دی هغه الته خدا بیمان نشي کولای چې مام داسې ډیل کړه کدا غیر مجرم څنګه ډیل کوي. نو یو هاو ټو پے دا پرایس. ته خو به خپل جرم سزا ته ځان تیارې. هر چې هغه دی هغه باندې چارجز نشته، هغه باندې چارجز نشته، بلکې بیساید دی د هغه په حواله باندې پرکټ باندې دا شی راځي دا ډېر لوی کریډټ دی. څه شی دی؟ دا ډېر ښه کریډټ دی. نو هغه کریډټ ورته ملاوي شي. دې ته وایي لیګل جسټس. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آغا اللہ تعالی چی مالک دے دورزی دو دین، مالک دے. نو دې دو قرأت دي دواړه متواتر دي. پیغمبر علیہ السلام دواړه ولستل
چې مالک یوم الدین او بلې وي ملک یوم الدین. نو مالک وای اونر تا او ملک وای کینګ تا. مالک وای اونر تا او ملک وای کینګ تا. دغه الله تعالی د دین د ورځې مالک دی او اونر دی او دغه الله تعالی د دین د ورځې بادشاہ دی. د دین د ورځې بادشاہ دی. او ما فرق در ظاهر کړ چې مالک څه غواړي نو خوښه ده پر پراپرټي دی. ملک بادشاہ هغه دانه چې څه غواړي نه کول شي نو ټو دی ایکسټنټ اف دی کانسټیټیوشن دا قانون تابع دی. نو صلی الله تعالی وی چې اصل ټایټل خو مې د مالک ته چې څه غواړم صحیح که یو ډیر ښه مسلمانی ډیر پابند د دین او فلان فلان اوس که خدای معاذ الله معاذ الله معاذ الله الله تعالی دوزخ ته بوزنه مونږ الته جلوس سټیشن چې راځي پروټیسټ کوي دا سړی خو یې ذاته ور سره وکړه خدای داسې کوي نه خو کوي نو څوک ورته ویل شي ځکه مالک دی نه صحیح او خدای داسې هم نه کوي دا د قانون خلاف ده خو که بالفرض ابو جهل خنزیر را روان کې جنت ته نو موږ پروټیسټ کوو چې موږ دې جنت کې نه اوسېږو چې ابو جهل پکې کوي صحیح مالک کې نه غته څه ویل شي خو الله تعالی وایي زه مالک خو ور سره ملک خپل رولز فالو کوم د فالو کوم خپل رول وایلیټ کوم نه خپل قوانین وایلیټ کوم نه کوم قوانین چې متا تخکارا کړی هغه فالو کوم. لفظ دین لفظ دین دا په معنا د عمل راځي اکشن یا ایکٹ په معنا د معاملې راځي ټرانزیکشن څه لین دین چورته دین ټرانزیکشن ته وایي لین دین معامله. دین په معنا تسلط راځي ډومینین. او دین په معنا د نظام او د سیستم راځي قانون نظام او سیستم. سورہ بقرہ عمدہ سورت چرا روان دی شرط یوزائے آیت تھے دین او پتو لگو سورہ آل عمران بقرہ آل عمران بقرے کو سے مکتو آیت نمبر سلوراتیا ومن يبتغي غير الاسلام دينا پیدا مکو ومن يبتغي غير الاسلام دينا اسوچ لټه د اسلام نه علاوه دينا یو بل نظام دينا مانا نظام فلن يقبل منه دا بنشي قبلو لیدنا وهو في الآخرة من الخاسرين او یو پا دے پا آخرت کے دا لوزرنا دے بارسا لوز کئی ذکر جدا اللہ نظام بانے عقیدہ نوا دا اللہ دا نظام نا علاوہ یو بل شیفانو کو ومن یبتغی نو دین ستا ہوئی نظام تا سسٹم تا سشتا سسٹم تا یوا
دویم ما وایي چې دین وایي جزا ته او بدلی ته. څه ته؟ جزا ته او بدلی ته. سورہ انفطار 13واں پارہ ده. سویم پیج دے. سورہ تکویر پسے دے. ما په خیال پنځم سورت تر 13 پارے 592 پیدا مکو آیت نمبر 5 نواخلانو دا کانسپٹ پر کلیئر شي. یا ایوہ الانسانو او انسانا ما غرکا سشیت دوکا کرے. اللہ تعالیٰ انسان تا ہوئی چیتا سشیت دوکا کے چولے. ما غرکا بربک الکریم سشی مغرور کرے یا سشی دوکا کرے پرخ پل بانے چی دیر سخی رب دے. یعنی تب آگا سخی رب بانے سشی دوکا کرے چی دا غن مانی یو قابل خواروان الذی آغا اللہ خلق کا چی پیدا کرے تو فسوا کا اب برابر کرے تو فسوا کا اعضاء در رسول را برابر در کری دے. انسان کو نے خیستہ شکل و خیستہ سٹرکچر دنیا کے دبل مخلوق نشتا. صحیح اس اوخ تاسو ورته اوش وای. اوس اوش د تانه په بدن کې مضبوط دی خدا غا سټرکچر هم ستاسو شان خیسته ده. هغه ټول کوګوګ دی نه. صحیح د انسان ونه خیسته شکل دنیا کې بل مخلوق نشته. نو الله ځکه وی فسواکا ګورستا باډي څنګه برابر کړي فادلکا او ته څنګه بیلنس کړي نو څنګه بیلنس کړي یو خو د عقل در کړي دی بل طرف ته له خواهش در کړي دی. اشرف المخلوقات په دی حواله چې یو طرف ته عقل در کړي دی دا د عقل ایلیمنٹ الله تعالی صرف فرشتو کې لګول. دا ایلیمنٹ چرته فرشتو کې لګول. بل طرف ته خواهش در کړي دی د خواهش او د لست او د ډیزایر دا ایلیمنٹ الله تعالی صرف اینیملز کې لګول دی. نه صرف خواهشات نور عقل مخلوق نشته. صحیح او الله تعالی په انسان کې دواړه ولګول. دواړه ایلیمنٹ څه په لګول. یو د عقل ایلیمنٹ فرشتو والا بل د خواهش ایلیمنٹ سوال حیوانات والا. نو حیوانات والا کوم ایلیمنٹ چې لګیدل دي د دنیا کې منډه تړلې چې ودا هغه ایلیمنٹ ولې وو. خوراک پکار دے اسقاق پکار دے واده پکار دے یہ پکار دے اندور پکار دا موٹر پکار دے فنا دا هغه ایلیمنٹ ولې دا خواهشات څه شي خواهشات دي. خو بل طرف ته د عقل ایلیمنٹ راکې لګول دي. نو د عقل د ایلیمنٹ په حواله باندې موږ سټیسفیکشن غواړو. دا چې سبق لرازو دا عقل مو خوش کوي. سمو خوش کوي عقل مو خوش کوي. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی اغا اللہ تعالی خلقک چې پیدا کړي ته فسواک برابر کړي بدنی اعتبار سره فعدلک بیلنس کړي ته طبعی اعتبار سره طبیعت له بیلنس پیدا کړي. یو طرف ته خواهش والا ایلیمنٹ او بل طرف ته عقل والا ایلیمنٹ. فی ای صورت ما شاء اپ کم شکل چې الله تعالی غوښتو رکبکا ته په هغه شکل باندې کمباین کړي یعنی ته په هغه شکل باندې فریم کړي په هغه انداز له شکل جوړ کړي. کلا اوس حق ده چې خدای خو سره دور احسان کړی خدا هم حق ده. بل تکذبون بالدین بلکې تاسو تکذیب کوئ بالدین د اسلام. تاسو لګیای د اسلام نه انکار کوي. وان علیکم لحافظین اپ تاسو باندې واچ کوونکی دي. حافظ معنا واچ کوونکی. وان علیکم لحافظ یعنی ته انډر سرویلنس دی. انګریزي ورته څه انډر سرویلنس دی. لکه یو سړی چې FBI ورپسې لګی دی. صحیح چې انډر سرویلنس دی. دغه په حرکاتو باندې ټلیفون ولا بکوي. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اپ تاسو باندې واچ لګېدلې دې کرامن ډېر معزز خلک دي. یعنی داسې هم نه دي. دغه وګوره اوس د یو حکومت مثلا انټيليجنس ایجنسی والے کاغه در باندې واچ کوي خدای سره نظام وی سیستم وی نه بے ځای تنګي نه بے ځای تنګي مهذب طریقې سره سویلای طریقې سره تاسو کوي. سویلای خو په افغانستان کې خاص برابر پسې لګېدل. نو خدای دې ته په حالت باندې رحم وکړي. ځکه چې تاسو هیڅ سیویلایزیشن نو فلان یا پاکستان کې در پسې سی ای والا ولګېدل.
نه آی ایس آی نه ته سی ای ای آی ایس آی هغه آرمی سره تعلق ساتي سی ای ای ولا پسې ولګي سیویلین سایډ باندې سی ای ای دی صحیح نو کاغذ پسې ولګي نو بس دار خدای در باندې رحم وکړي خو الله تعالی دی وجه کرامن دا ما چې کوم واچ در باندې لګول دا ډېر معزز خلق دی دا ډېر ریسپیکټیبل خلق دی دا فرشتي دي دا ډېر ریسپیکټیبل خلق دی کرامن ډېر ریسپیکټیبل خلق دی دا کرام دغه معنا دا کرامن ډېر جنرس خلق دی بلا ډېر شي نستاسو داسي وی چې هغه د نوٹ کولې خدای اګنور کی بلا ډېر شي نستاسو داسي وی چې هغه صحیح ها هغه ستاره کټ خرابول شي ستاره کټ خرابول شي ریډ لاین په لګول شي خدای یې سو کی دې اګنور کی دا دومره جنرس خلق دی تاسو نمبر جنرس خلق دے یا درین چه کرامن دومره جنرس خلق دے چه کریڈٹ دے دو رئی کریڈٹ دے دو رئی دار دو روڑی چی دا فرشتے دا اللہ کی تا کریڈٹ دو رئی خدا دومره جنرسی شریع تعالی دومره کریڈٹ روڑی چی کاتبینا لکن کی دی اعلمونا دی پوئیگی ما پاشے بالے تفعلونا چه ستاسو کوئی نو چه سکے چاہے تب اکنامیکل سائیڈ بانے کہ پولیٹیکل سائیڈ بانے پر کم ځای کې چونگے کمپیوٹر سائیڈ بانے اللہ تعالیٰ دې فرشتوں کے ماده سے ایلیمنٹ لگوئے دے ہر بانے پوریږي هر طریقې هر بانے پوریږي هر طریقې یعنی بعض اوقات خو یو سړی د فیلډ ایکسپرٹ نه نه به بل چانه تاسو کوي خو الله تعالی وایي یعلمون ما تفعلون دا فرشتي داسې هر فیلډ باندې پوریږي نو دې هر څه دے آر پټینګ آن ریکارډ ان الابرار تاکہ سر نیکان خلق لفی نعیم دیقینا پنعمتن کی دی وان الفجار افاجران فاسقان بدکردار خلق لفی جحیم دی پا دوزخ کی دی یسلونها ننوزی بدے دوزخ تا یوم الدین پروز د جزا اس دلتا لفظ دین وراندو گور آیت نمبر 9 کی لڑک اللہ بل تکذبون بالدین تاسو انکار کوئی د دین اسلام نه البته دین نه مراد اسلام دا دې د دویم تل چې راځي چې اسلونها یوم الدین داخلي بده جهنم ته پرواز د جزا چې هر یو سړی ته خپل بدله ملاويږي که خیر وي نو د خیر بدله که شر وي نو د شر بدله وما هم عنا بغائبین ان بيد د دغیر وزنا بغائبین پټیدون کی سو پټیدې نشي سو پټیدې نشی ار یو سڑے بحاضر نشی وما دراکا اتا تسپتدا ما یوم الدین چی دار وزد جزا سمر لویا دا بدی رست دا سمر عظیم الرست دا ثم ما دراکا ابیادر توام چی تا تسپتدا ما یوم الدین چی دار وزد بدی سمر لویا رست دا یوم دا آغا ورزدا لا تملک نفس لنفس شیئا چه حس یو کسب دا بل کسب بارکی اس اختیار نگری لا تملک نفس لنفس شیئا پلار دا زوی دا پارا زوی دا پلار دا پارا خد دا خاوند دا پارا خاوند دا خد دا پارا رور دا پارا عزیز دا پارا لا تملک نفس لنفس شیئا چه اختیار بنا لرے یو نفس دا بل نفس دا پارا شیئن لگ بندهم تقنم والامر یوم ازل اللہ والامر یوم ازل اللہ تعالیٰ فرمائی پا دا غرز ما سر خلوی جرگم نشتا چکہ لوی جرگی منبر براتا ہے پروش کی دی فلانی سر لوگوں نے احسانو کا دلتا خوب یعنی مثلا حکمران دا طرف سڑی باید تکلیف راشی نو سڑی رابطے چاہ سرو کی کنگرس مین سرا کیا سرو کانگریس مین سره افغانستان کې کیسه وکړي د لوی جرګې ممبر سره له پاکستان کې امنه سره صحیح نه غوړې اپروچ کې نه کار په آسان شي الله تعالی فرمایل چې ته ما دا ډیلیګیشن اپ پاور نه کړي چې دا پکې کانگریس مین دی دا سېنیټر دی دا پکې گورنر دی دا سیکرټری اف سټیټ دی دا سیکرټری ډیفنس دی دا فلان دی دا فلان دی الله تعالی ول امر یوم یذل لله په دا ورس ټوټلی کنټرول هی د الله په لاس کې دی نو ټوټلی کنټرول هی د الله په لاس کې دی اپروچ تصور نشته صحیح شو نو سوی چو ما دراکا ما یوم الدین اتا تسپتدا چر وزد جزا سشے دے ثم ما دراکا ما یوم الدین اب یادر توام تا تسپتدا چر وزد جزا سشے دے یوم لا تملکو نفس لنفس شیئا دا آغا ورزدہ
لا تملک نفس لنفس شیئا چې اختیار بنلره یو کس د بل کس د پاره لکول نه هم والامر یومئذ لله ټول اختیار په دا ورځ باندې خالص الله سره دی. سوره مومن حمیم المومن سلورشتمه پاره کې ضرور سبا آتش پیسه 468 468 آیت نمبر 14 والا بلکہ 11 والا چې هو الذی الله تعالی غزا دیریکم آیاته چې الله تعالی خیتا نشانه خپلې وینزل لكم انازلیتا بپارا من السماء دوریزنا رزقا سبب د رزق پروویژن که باران نه نازلې ده زمکه زرغونه کوله د زمکه د زرغونی صفت څه پیدا کړي د باران وبه چې په یو صورت یا خو ډایرکټ په زمکه اوريږي نو زمکه زرغونه وکي یا هغه زمکه د دانه لاړ شي غینه مصر زرغونه وکي یا داغینه دریاب او نهر جوړ شي یاغینه چینه چشمه جوړ شي مګر سره اسمان اوپر اورو باندې په زمکه نه صفت امباد ختم شي دا زرغونه نه کوي دی وجه الله تعالی د بوریزه او بوته رزق وي چې اثر رزق هغه دی. وما يتذكروا اپ دې خبره نه پويږي الا من يني مگر هغه څوک چې الله تعالی طرف ته رجوع کوي. فدعوا الله نو غواړي الله نا مخلصین له الدین په دې حالت کې چې خالص ثابتون کې د الله لپاره الدین غلبه تسلط موجود دین یو معنا ده څه ډومینین تسلط نو قوت او قدرت په واده چا باندې د الله. ولو کرہ الکافرون اگر چې دا خبره بدلږي کافرانو باندې رفیع الدرجات اغه الله تعالی رفیع الدرجات چې د لوړو مرتبو مالک دی. رفیع الدرجات معنا د لوړو درجو مالک دی. رفیع الدرجات د لوړو درجو مالک دی. his majesty یا his excellency his majesty یا his excellency. رفیع الدرجات ذو العرش او آغا اللہ تعالی چې د تخت مالک دی. نو تخت مالک مانا بادشاہ دی. he is king. یلقی الروح اللہ تعالی نازل وحی تا اللہ تعالی روح ہوئے وحی تا اللہ تعالی روح. نو پتہ ولګی دا چې د چا د اسمان راغلی پیغام سره تعلق نه دا ژوند دي. اگر د چا دغه پیغام سره تعلق نه خدای نظر کې دا مړ دي. اگر چې غلی اوس د ټي وي په دې سکرین باندې بلا ډېر خلک منډه را منډه وای کنه وای خدای مړ دي کې ژوند دي. او مړ دي فوټو نه کې روح ولښتا کښته پکې خبرېم کوي حرکاتم کوي خو مونږ ویل دا ژوند انسان دی. دا سکرین باندې چخکاری یا د سینما پرده باندې چخکاری مووی ښکاری دا ژوند انسانان دي کله عکسونه دي ژوند انسان خو ته نه ویلې. اوس د الله په نظر کې چې د چا ایمان نه وحی باندې دا خدای نظر کې مړ دي. ادي وجه بابا عبدالرحمن وی دا ژوند دي چې واړه ښکاری واړه مړ دي کو سدیو اسی وایا چې سن دي. او یاد باد په مخ کې خاورې دي دا ټوله نو د باد مخ کې ځکه ګرد غبار دي او تیز هوا پیدا شي نس شي سوجودي به وی یاد باد په مخ کې خاورې دي دا ټوله یاد اور په مخ کې واړه اوټوا خدي یاد باد په مخ کې واړه اوټوا خدي. یلقی الروح من امره غلا من یشاء الله تعالی نازلی وحی په حکم خپل باندې پاچا چې خوښ شي من عباده د بندگانو خپلونه یعنی پیغمبران بندگانو خپل باندې وحی نازلی کوم بندگان پیغمبران او دغه ډیوټي سره نو بس یو لفظ کې دغه ډیوټي ذکر کړه لینذر یوم الطلاق چې خلق لوارننګ ورکې د هغه ورځنا الطلاق طلاقی معنی ملاقات چې په کوم ورځ به خلق خدای سره ملاوي. د پیغمبر ډیوټي دا و چې ټول انسانانو ته دا وایي چې یو ورځ دا الله ته فیس کیږي. صحیح الله تعالی قال لینذر یوم بس دغه خبر او د پیغمبر چې مرګریا دا خبر او منا کله یو ورځ به چې خدای به فیس کینو لینذر یوم الطلاق. اوس الله تعالی فرمای چې یو ریزرویشن د چاراتلی شي تورې بورې ته بلار شو چرته هډن ځای چرته کیاو ته بلار شم د نیګرار غونو کې بګردم فار ایگزامپل
صحیح الله تعالی وینا یوم هم بارزون دا آغا ورځ دا هم بارزون چې دای به بالکل ښکاری په سرفس بولاړي بارزون معنا په سرفس بولاړي یوم هم بارزون دا آغا ورځ دا چې ټول مخلوق ما په پلین او پلیس مکوانه ولاړي لا یخفا علی الله نبشی پټې دے الله تعالی نا منهم د دوی لا شیء سی سبم نشي پټې دے دې په ټول ځان یادای د دې یو وختوم د خدای نه پټ نشي پاتې دي دا یو وختو یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملك اليوم او دا ورځ باندې الله تعالی به आवाज وکړي لمن الملك اليوم چې د چا د پاره د اونرشپ نن ورځې او بل لمن الملك اليوم د چا د پاره د بادشاہي نن ورځې سوچتا سوک داوشتا چې وایي چې بادشاہ الیکټډ 99.9% ووټونه مې غوښتي صحیح یا مې د حکومت په زور نیولې ده صحیح لمن الملك اليوم د چا د پاره بادشاہي نن ورځې ټول مخلوق به داسې خاموش ولاړ نو الله په خپل وایي سات بعد لله الواحد القهار یواز الله د پاره چې اکیو دی او ډېر غالب ذات دی چې اکیو دی او حدیث دې تایید کو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې انسانان ټول با په یوصل 120 سورہ شپږشله پشپږشله صفونو کې به الله تعالی تعالی میدان حشر کې سورہ صفونه وي شپږشله پیغمبر علیہ السلام وایي سلويخ صفونه به د ټول انبیاء او د امتونو او اتیا صفونه به یوازې زما د امتی او وجدار چې ټول انبیاء قور مختصر قومونو ته راغلي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ته قیامت پورې پیغمبر ټول خلک ورپسې روان دي نو سلويخ صفونه دا به ټول انبیاء او د امتونو او اتیا صفونه به یوازې زما د امتی او قران کریم کې الله فرمایي وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا خلق بداس خاموش د hebat د وجه ولاړي چې سوای د ساده आवाज نه او بل څه आवाज نه اوري دا دومره مخلوق په فکرونه انسانان به یو صرف دار صرف دا رسا आवाज برازي د دین علاوه بل आवाज څو ضرورت نشي کولای چې خبرو کی چې شونډه کولاو نه الله به आवाज وکي چې عین الملوک بادشاہان چرته دي حکمرانان چرته دي بادشاہان چرته دي حکمرانان چرته دي چې چاته خپل حکومت باندې نازو عین الجبارون ظالمان چرته دي چې چا زیاتی کول عین المتکبرون متکبران چرته دي چې بریتان تاول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا به دومره د غضب ډک اوازي چې هر یو پیغمبر به آدم علیہ السلام نو علی عیسی علیہ السلام پوری یقول کل نبی یا رب سلم خدای ما بچا یا الله ما ته خیر کی خدای چرته مال گزار رانه کی صحیح او پیغمبر علیہ السلام فرمایي واقول یا رب امتی یا رب امتی پیغمبر علیہ السلام وي زموم لګیایم ټول پیغمبرانو سره به ځان فکر ما سره بستاسو فکر زبان چې والله زما د امت بچ کې خدای زما د امت ته خیر کړي خدای چې څنګه نثار احمد ته پړقونه لګي حاجی عبدالغنی ته پړقونه لګي حاجی باری چرته ونواله شي حیات باندې تکلیف رانه شي فلانی باندې رانه شي فلانی باندې رانه شي خدای دای بچ خدای دای دا هغه ورځ ده چې بادشاہ نشته جبار نشته متکبر نشته داویدار نشته مالک یوم الدین مالک د ورځ جزا دی یوازې الله تعالی پرویز الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وتوكلنا وتوانا لنا نهار فالله خير حافظ ورحمه الرحيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد اصل دا عبارت دے نعبدک ذکر پا عربی کی ترتیب د کلماتو په سنټنس او جمله کې داسي فعل فاعل بیا مفعول اول فعل بیا فاعل بیا مفعول نو په دې حواله ترتیب د کلماتو دا پکارو چې نعبدک دا نعبدو فعلم ده فاعلم ده فعلم ده فاعلم ده دا نون پکې علامت د متکلم ده جمع متکلم نعبد معنا مونږه عبادت کوي او کا
دا ضمیر دی پروناون مین ستا نو دا مفعول واقع شو ابجیکٹ نو عبارت پکارو نعبدو کا خولی دا سے ہوئے چی ایاکا نعبدو ایسر پارا ہوئے نو کم شے چی پا عربی کی مفعول دا خپل مقام نا اڑان دے راوستے شی نو دیتا ہوئے حصر او تخصیص صحیح ورطا حصر او تخصیص دا یو مفہوم فائدہ کئی دا دی وجہ منگا دا دی ایاکا نعبدو دا ترجمہ نکو چی منگا عبادت کو استا نو منگو خاص استا عبادت کو منگا دا خصوصیت مانا دا دی وجہ رادا چی مفعول پا فعل و فاعل دوار بانے مقدم کرو مفعول فعل فاعل بانے دوار بانے مقدم کرو ایاک نعبدو خاصتا نعبدو عبادت کو منگا دا عبادت منگا دو تعریف نکری یو تعریف مکڑو چی عبادت غایت الظل نہایت عاجزی دا من غایت الحب و نہایت محبت سرا للہ عز وجل خاص اللہ دا پارا فی متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و طریقہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسلور سیزن شو غایت الظل نہایت عاجزی من غایت الحب و نہایت محبت للہ عز وجل خالص اللہ دا پارا فی متابعت النبی پا طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اس عبادت با آغا مقبول وی چی سڑے عاجزہ سر ہوکی سر ہوکی عاجزہ سر نمبر اول نمبر دویم چی دا محبت کئی نو دانا چی زان بانی یو برڈن گنی راضی ہوئے چی زان دی موز نخلاص کو صحیح اس پتہ لگے دتا پا محبت نکے اسی یو برڈن پا زان گانی منگو ورطا بیگار وائیو تاسو ورته څه بیګار وایو چې څنګه باندې یو کار برډن نه دا بیګار نه من غایت الحب زړه په دې غواړي چې دا عبادت وکړي صحیح محبت سره دا دوه خبرې دریم لله عز وجل کم دولت چې کم حرکات خالص په عبادت پیژندې شي ناغه د الله نه علاوه بل چا تکول ناروا دي لکه رکوع صرف په عبادت پہ جندل شوی دا چې دا طریقه د عبادت تا نو د الله نه علاوه د بل چا وړاندې رکوع کول دې ته شرک وایي سجده په تور عبادت پہ جندل شوی دا نو د الله نه علاوه بل چا ته سجده لګول دې ته بس وایي شرک وایي طواف په عبادت پہ جندل شوی دی نو د الله د کور نه علاوه د بل ځای طواف کول دې ته بس وایي شرک وایي صحیح شو وقوف پا عرفات باندې وقوف پا عرفات باندې دا پا عرفات پہ جندل شوی دے اللہ دا پارا نو پا دغا حوالہ باندې بل ځای دا مقام ورکول چې د عبادت پر نسړې بل ځای وقوف کی دې ته به شرک وایي خبر ده کړه او سلورم کې پکې مونږ وې فی متابعت النبی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په متابعت کې نو کله پیغمبر پرنګ کې نوی ناغي ته بیا سوې بدعت وایي یعنی خو به عبادت خو د پیغمبر پرنګ نه دی خپل طریقې دی ولې جوړه کړی دا ناغي ته بسوي بدعت او دیم تعریف مکړو د عبادت چې عبادت اتباع د شریعت ده د ژوند په هر میدان او په هر مرحله کې که کورنۍ ژوند وي که د شادي موقع که د غم موقع که بزنس وي که جاب وي معاشرت وي که معیشت وي سیاست وي که حکومت وي خرصول وي که اغسطل وي اجاره وي که رهن وي شراکت وي که مضاربت وي دې ټولو کې د شریعت اصول خپلول او د شریعت اتباع کول دې ته عبادت وایي دې ته عبادت وایي ایاک نعبدو خاص دتا بندگی کو مونگا دا یو خبره و ایاک نستعین او خاص دتا نا اعانت غواړ مونگا امداد غواړ مونگا و ایاک نستعین
او خاص دتا نه امداد غواړو مونږه. نو اوس پته ولګېده چې امداد دولی کوي. امداد غوښتل دو طریقو سره دی. یو په عالم طبیعي کې د اسباب دنیا کې دته وی عالم طبیعي د اسباب دنیا کې. دویم عالم ما فوق الطبيعيات میټافیزیکل ورلد وی ورته. صحیح شو؟ میټافیزیک ما فوق الاسباب. نو په عالم اسباب کې خلق د اسباب په حواله د یو بل نه امداد غواړي. د باندې شریعت کې سپابندي نشته. ما سره رائډ نشته او واجباری ته مې وې چې ته مال لګرای دراکا او سوګدانه وای چې لکه ته وای چې و ایاک نستعين امداد یوازې موږ چا غواړو د الله نه. تا خو د اجباری نه وته امداد درای دا خو څه دی؟ دا شرک دی. مرګري فرق وکا د عالم طبيعي او د عالم ما فوق الطبيعيات، د عالم اسباب او د عالم ما فوق الاسباب. چې په عالم ما فوق الاسباب کې صرف د الله قوت کار کوي، د بل چا قدرت پکې نه چلیږي. صحیح شو؟ یعنی ډاکټر او طبيب لا مونږ ځکه نه زو اعانت غواړو که نه غواړو، امداد ته غواړو، خو په عالم طبيعي کې مونږ ورته علاج را لوکا سره لوکا علاج. چره چا ډاکټر یا طبيب یا حکیم ته دام ویلي چې شفا را راکا، ځکه شفا دا د عالم اسباب سره تعلق نه ساتي. عالم اسباب سره علاج تعلق ساتي، ټریټمنټ. هیلینګ دا عالم اسباب سره تعلق نه ساتي، هیلینګ تعلق ساتي ما فوق الاسباب سره. نو د شفا لپاره به موږ چاته سوال کوو؟ الله تعالی. یعنی مریض دا په هسپتال کې پروت وي، علاج هم شروع وي، موږ چې لاړ شو نو دعا ورته وکړي نو موږ الله د شفا ورکړي. صحیح شو؟ دا نه و ډاکټر صاحب لګیا د شفا ورکړي، ځکه یو مسله د عالم اسباب ده، یو مسله د عالم ما فوق الاسباب ده. نو عالم ما فوق الاسباب کې اعانت غوښتې شي یوازې الله نه، د الله نه علاوه که دغه اعانت د بل چا نه وغوښتو نو دې ته شرک وایي. ایون دو که د محمد رسول الله نه وغوښته صلی الله علیه وسلم، ځکه چې دا د پیغمبر په قدرت کې هم نه ده. خبره دین کې رااله. نو ایاک نستعین معنا دا چې خاص د تانه امداد غواړو په عالم ما فوق الاسباب کې. دې ته وایي په اسباب او عقیده نه لرل، په مسبب باندې عقیده لرل. په اسباب او عقیده نه لرل، په چا لرل؟ ایاک نعبدو خاص دتا عبادت کومنگا، و ایاک نستعین او خاص دتا نا امداد غواړو مونږه. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا معنا هدایتو کې مونږ ته. اوس هدایت د دې دو تعریفونه دي، د هدایت دو تعریفونه دي. یو هدایت په معنا د راه نمودن، لار خودل، لار خودل. او دویم هدایت په معنا رسانیدن بر مطلوب و مقصود، مطلوب و مقصود ته رسول، مطلوب و مقصود ته رسول. حاجی باری نه چاته پوسوک د فرید خان کور کم ځای دی، دته ایڈریس معلومو فلان 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 فلان، داسې بلار سي وینالی باندې فلان ځای به لیفت واخلي، مخکې بلار سي آزاد به رائټ واخلي، ګوره دیمه کوزه چې راشي فار ایگزامپل. صحیح؟ اوس حاجی باری دلته ناشته، دلته نه گایډنس ورکو، دې ته وایي هدایت په معنا اول باندې راه نمودن، څه شي؟ لار خودل. او دویم هدایت داره حاجی باری د فرید خان کور کم ځای دی. صحیح شو؟ یہ ما فالو کړ. صحیح؟ ناجی باری گاڑی کې مخکې روان دی او کوم سړی چې فرید خان سره ملاوي دي هغه ورپسې روان دی. دای کور دی. رسانیدن بر مطلوب و مقصود، رسانیدن بر مطلوب و مقصود. دا ډومبنه هدایت کې دی، دا ډیوټي د پیغمبر ده او د هر دعوت ورکوونکی ده. لار خودل ذمہ داری د پیغمبر ده او د هر دعوت ورکوونکی ده. هر سړی چې خدای طرف ته دعوت ورکوي نو څه کوي؟ خو لار کوي. څه کوي؟ لار کوي چې په دې لار روان شي خدای ته ورسي. هر چې مقصود ته رسیدل دي نو دا صرف د الله کار دی. هدایت په معنا د رسانیدن بر مطلوب
دا چا کار دی؟ دا الله کار دی. الله نه علاوه بل څوک نشي کولای. ها چاته نه ها په خپل لاره ته کډه وډه سورہ شورا آیت نمبر 52. وَكَذَلِكَ پدا طریقہ باندې اوحینا الیک وحی کړی دې مونږ ته روحا روح. الله تعالی قرآن ته روح وایي ځکه دې سره ژوند راځي. قرآن ته څه وایي؟ روح. ځکه دې سره راځي ژوند راځي. چې قرآن سره تعلق نشته ته خدای په نسبت باندې ټول مړ دي اصلي مړ دي. اوس کته وای چې حرکت کوي منډي وای تړي وای جاب کوي بزنس کوي فلان کوي فلان کوي فلان کوي صحیح. سلیما په دې پرده باندې ټي وي سکرین باندې سړی ګوري خلک دونه وای ټول کار کوي صحیح. خو ور ژوندې ویلې چې ژوندې مخلوق کې الله نظر کې ټول خلک منډي تړي وای دا داسې لکه فوټوان چیز غدي. بابا عبدالرحمن زکه وای چې دا ژوندې چې واړه ښکاری هم مړ دي کسدي هم هسي وای چې سن دي یا د باد په مخ کې خاورې دي دا ټوله یا د اور په مخ کې واړه اوچ واخلي. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ پدا طریقہ وحی کړی دې مونږ ته روحا من امرنا روح د جانب بلنا ما كنت تدري تن پوهېږي تا پته نه وا مل کتابو چې کتاب څه شی دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چرته مدرسه کې اسکول کې یونیورسيټي کې داخله اغوسته استادی الف با تا سا پټایم نو ویلې ما كنت تدري تن پوهېږي مل کتابو چې کتاب څه شی دی ولل ایمان ان پدې پوهېږي چې ایمان څه شی دی ولکن جعلنا نورا قم وګرځو دا روح او قران رڼا نه دی به هدایت ورکول دی واسطه باندې من نشاو اچاته چې مونږه وغواړو من عبادنا د بندگانو زمونا وانک لتهدی الی صراط مستقیم تاکیق تو گائیڈ کے خلق صراط مستقیم طرف تا تو راہ نمودن کے صراط مستقیم طرف تا ان ڈیوٹی طرف سے راہ نمودن لار خودل دلتا تهدید د ہدایت نہ دے ہدایت کو مانا دا لار خودل ہدایت کو مانا دا لار خودل. دویم آیت سورہ قصص آیت نمبر 55. انک لا تهدی من احببت. اس اغل تا آیت کې خوې چې و انک لتهدی ته هدایت ورکې پیغمبر تعالی تعالی سوې ته سکے هدایت ورکې او دلته ورته وای چې انک لا تهدی ته هدایت نشو کولې من احببت هغه چاته چې ته غواړي ولکن الله لیکن الله تعالی یادی من یشاء هدایت ورکیا چاته چې الله غواړي. نو سالته ورته وای چې ته هدایت ورکې دلته ورته ته هدایت ورکول نشي. نو الته هدایت په معنا د رانمودن دی او دلته هدایت په معنا د رسانیدن بر مطلوب دی. الته ورته وای ته هدایت ورکې یعنی لار خو خېته خو انک لا تهدی من احببت چې څوک دی خوخي ته مقصود ته نشي رسوله ته مقصود ته ځکه دا کار نه چاله دا د الله دی ولکن الله يهدي من يشاء
الله تعالی مقصود ته رسي هغه څوک چې د الله تعالی خوښ شي. خبره ده کړه. واپس خپل سبق چې اوس دلته به اهدنا سمانه اهدنا الصراط المستقيم او خیمونتا لار نیغا او خیمونتا لار نیغا. نو دا دعا سوک کئی کافری کئی کہ مسلمانے کئی؟ مسلمانے کئی. سورہ فاتحہ خو سوک تلاوت کئی؟ مسلمانے تلاوت کئی. نو چې مسلمانے تلاوت کئی نے پر لار نیغا خودے دے سکے چی ایمان راوڑے دے. صحیح راوڑے ایمان راوڑے دے. نو بیان دے مانا سر چی اہدنا الصراط المستقیم مونتا نیغا لار اوخے. حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ابن مسعود سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سے یو لکیر راکلا تا لکیر ہوئے ورطا نخا لکیر راکلا صحیح وی فرمائل کہ وہذا صراطی مستقیما دا نیغ لار مثال دے. دا سے شرے دا نیغ لار مثال دے. بیا دا اغین یو خواب بل خواہ دا سے کگی وگی لکی ہوئے استے. او وی فرمایل چې ولا تتبعوا السبل دې لارو باندې مروانه گئی فتفرق بكم عن سبيلي کله خدای دلار نه مگر ورشي فکم ایگزیکٹ مواغستو نو خدای دلار نه مگر ورشي. یو بل حدیث کې ابن مسعود سے وای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته بیان کړ ضرب الله مثلا صراطا مستقیما. خدای په مثال باندې صراط مستقیم واضح کړي چې دا یو لار ده د دوو دیوالو مېس کې څه مېس کې د دوو دیوالو مېس کې محفوظ کړي دا غي سره یہ طرف ته دیوال دې طرف ته دیوال دې سره محفوظ کړي. خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په دې دیوالو کې قدم په قدم باندې دروازې دي. څه شي دې سایډ ته دې سایډ ته علیها سطور مرخات او په دیوالو باندې پردې راځي پردو باندې بندې کړي. وراء كل ستر داغ يدغو د هر پردې شاته یو دعوت ورکوونکی ولاړ دی دې طرف تراشه چې بل قدم واخلي بل طرف نه دې طرف تراشه چې بل قدم والی بل طرف ته بل دروازه نه دې طرف تراشه. خبر دین کړه. او حضور اسلام فرمایي چې د پاسونو یو دعوت ورکوونکی دی هغه دا دعوت ورکوي چې د لار نه راخلا سټریټ ده د دروازو باندې دنه نشي دا پرده اوچته نه کی. اوس پیغمبر علیہ السلام وی لار خو صراط مستقیم دی. دا کومه دروازې چې دي دا حرام او تا ناروا او تا شرک تا کفر تا زنا تا قتل تا فلان تا دې شینو ته کولا لاري دي. دا پردې چې په وېزان دي دا د خدای غو حکمونه دي. لا تقربوا الزنا خبردار زنا ته نږدې نشي غلاو نه کی دوکاو نه کی فراډ نه کی کرپشن نه کی شرک نه کی کفر نه کی دا ټول دروازې ته کولاولي دا د خدای حکمونه چې مکه ودا سه دا په پردې دي. څه شي دي پردې او دې پردو شاته کوم دعوت ورکوم کې چې ولار دي دا شیطان او داغه عسكر دي. شیطان او داغه عسكر دي قدم په قدم دا غواړي چې دا د لارې نه خطا کی دا لارې نه خطا کی او برنه کوم دعوت ورکون کړي دا هغه نور د چې الله تعالی انسان لزړه کې پیدا کړی دی کله ته کار واخلو په صراط مستقیم باندې اغلار شي کله ته کار واخلو په صراط مستقیم باندې اغلار شي. اوس دې مثال سره دا خبره واضحه شوه چې په هر قدم قدم مونږ دې ته محتاج یو چې الله تعالی مو په دې لار اوساتي کني په هر قدم باندې خطر ده. څه شه ده نو چې په هر قدم باندې خطر نو الته ضرور دا دعا کولی چې یا الله مونږه او خیراته لار میغه چې په دې ایگزیکټ وردن نشو په دغه وردن نشو په هغه ایگزیکټ وردن نشو په دې بل ور خطا نشو. خبر نو دې وجه بار بار دا دعا کول غواړي. ها فی الحال خو په صراط مستقیم ځکه منظر راغلی ایمان مشته سبق تناسو اوس 15 منټه پس پته لګي زید معافیو کی دې جمعه ته شروع بیا پته لګي نو خدای ته محتاج یو. دی وجه په هر رکعت کې چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله نه غلار راته ځکه په هر قدم کې ته ګایډنس ته محتاج یې که ګایډنس نه خطا بشي شهوات پر واخلي خواهشات پر واخلي یا بدلار والي یا بدلار والي. نو یو معنا کوي دغه دا چې تفسیری دې دوړو حدیثونه ملاوي. اګه معنا چې اهدنا الصراط المستقیم نو لفظ د هدایت ته خو لازم معنا مراد ده
چاته چې هدایت ملاو شي هغه سټیبلیټی راشي. څه پکې راشي؟ سټیبلیټی او استقامت. نو اهدنا په معنا د ثبتنا ده چې خدایا مونږ سټیبل ساتي په صراط مستقیم باندې. اهدنا معنا ده چې مونږ څوک سټیبل مو ساتي، مستحکم مو ساتي، مضبوط مو ساتي. مونږ پښتو کې ټینګ مو ساتي. تاسو ټینګ وایي؟ ها، چې ټینګ مو لري په صراط مستقیم باندې. نو د هدایت دا لازمی معنا ده، دا لفظي معنا نه ده، دا د کانټیکست نه معلومیږي. دا دویمه شو. او دریمه چې اهدنا صراط المستقیم، کله صراط مستقیم نه مراد وی الدین القویم، دین اسلام ته مراد ده. لفظی معنی خو صراط مستقیم ده نه غلاره، خو نه غلاره به الفاظ دیگر څه شه ده؟ دین اسلام. څه شه ده؟ دین اسلام. نو اهدنا صراط المستقیم اوخه مونتا دا برابر دین. اهدنا صراط المستقیم اوخه مونتا دا برابر دین. هدایت را کې مونږه برابر دین طرف کا. الدین القویم دا هغه دین چې په خپل نیغ دی، اګه څوک ورسره شي هغه به نیغ کی، که څوک فالو کی هغه به نیغ کی. نو دې دین ته سوې الدین القویم. سوې ورته الدین القویم صراط مستقیم دا په معنا د الدین القویم چې خدایا مونږ ته هدایت وکي دین قویم طرف ته، چې د ژوند په هر مرحله کې دغه دین باندې پاتې شو، نیغ یو او نیغ پاتې شو، نیغ یو او نیغ پاتې شو. اهدنا الصراط المستقیم اصل ورو معنا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې تاسو باندې فتنه به دومره زیات راشي چې چاپیره نه په ډارکنیس کې را گرفتار وي. په تاریخو کې صحابه ته پوښتنه چې د دینه د وته لار سشته سلایټ شته چې لار په واسو. پیغمبر علیہ السلام وی کتاب الله د خدای قرآن فيه نبأ من قبلكم دې کې دروازنو امتونو واقعات دي، وخبر من بعدكم د مستقبل پکې خبرونه دي چې مرګ برازي، مرګ نه پس بس کیږي، جنت به، حشر به، دوزخ به، فلان به فلان به، د مستقبل پکې خبرونه دي. وحکم بینکم دا د تاسو لپاره حکومتي نظام دی. یو وی چې د ماضی واقعات د مستقبل اخبار دي. دغه الفاظ باندې ولیکئ، د ماضی واقعات دي، د مستقبل اخبار دي. ستاسو د معاملاتو فیصله ده. نو معنا دا چې قانوني نظام دی. ستاسو حکم بینکم وهو فصل وليس بالهزل، دا حق و باطل جدا کون کے کلام دے. وليس بالهزل دا مسخری ندی. وهو فصل وليس دا قول فیصل دے. وليس بالهزل دا مسخرہ. تاسو مسخرہ لفظ وای مسخرہ وای چې دا مسخرہ نه ده. وهو الذکر الحکیم دا ریمائنڈر دے چې د حکمت تڑک دے. ریمائنڈر دے چې د حکمت تڑک دے. وحبل الله المتین دا اللہ تعالی مضبوط رسائی دا. وهو الصراط المستقیم دغه قرآن صراط مستقیم دے. نو چې دغه حدیث مد نظر وساته نو بیا د اهدنا الصراط المستقیم معنا بدای چې الله تعالی مونږه گایډ کا قرآن طرف ته، مونږه هدایت راکې طرف ته، قرآن طرف ته. چې رڼا اخلو چې کوم ځای نه اخلو ته قرآن غالو. اهدنا الصراط المستقیم او خیمون تا صراط مستقیم. او صراط مستقیم آسانه خبره ده. او خیمون تا صراط مستقیم دا کم صراط مستقیم؟
3 way 118 یاد ہے 405 یاد ہے 5 نارتھ یاد ہے سان فرانسسکو طرف تھا نو رسوی تشریح کړه رسوی سکړه تشریح کړه صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین لا ذا کسانو انعمت علیہم چې تا انعام کړی دی هغوی باندې نو څه ګوره یو شی خو تفصیلات لري یو د هغې نشانی وي بریف چې هغې باندې سړی زر پوه شي چې هغې باندې سړی اوس کم کم چوکونه د سټاپونو دي کم کم ځای به سټاپ کې چوک باندې هر چوک باندې مستقل کتاب لیکي صحیح یو د دغه ټول قانونو د فلسفې د دې یو مختصره سمری ده چې ریډ لایټ وي نو بیا بریک لګي صحیح شو نو دا په ټوله امریکا نه په ټوله دنیا کې به اپلای وي اوس ګوره ټول مختصر ریډ لایټ دی صحیح شو هغه ریډ لایټ متعلق د قدرتو تصور بس دوره مختصر تصور سره هغه درک چې ریډ لایټ وي نو به وسکه بریک بلګي چې گرین لایټ شي بیا به حرکت بکې او روانه به نو هر یو قانون دا ځان له شناخت لري سره څه شناخت څه پہچان لري څه نشانه لري څه پیژنګلي لري او صراط مستقیم چې دا د الله تعالی دین دی نو دین خو یو ډېر لوی تفصیلی شی دی یو دین خو یو ډېر لوی تفصیلی شی خو که یو سړی وایي چې دا تفصیلی دین یره د په دې میدان کې څه حکم دې میدان کې څه حکم فلانه کار څنګه حکم فلانه کار څنګه حکم فلانه کار څنګه نه خو ورته په 2 غنټې کې دا ټول دین خول شي نه ورته په 10 غنټې کې خول شي نه ورته په 10 ورځې کې خول شي نه ورته په 10 میاشتې کې خول شي دا خو ژوند سره لازمي یو عمل دی صحیح دی د ژوند سره لازمي یو عمل دی او دې غواړي چې د صراط مستقیم باندې روان شي دې غواړي چې د صراط مستقیم باندې روان شم نو بس تا د مختصر پوهې لپاره مرګریه ته کم ځای اوسېږي ناغوی زو قندهار کې سکی قندهار کې او چې قندهار کې اوسېږي بیا د کار آسان دی فلانه مولوی سے پیژنې په فلانه مکتب کې یا فلانه مدرسه کې چې دی او چې څه ضرورت دی پېښېږي هغه نه تپوس کوه هغه ورته نشاني وښوله هغه ورته څه وښوله چې د دین د زده کړې دپاره تا ته نشاني ښیم چې د هغه څه کوه مولوی سره ټلیفون کوه یا مولوی سے تور دا هغه نه پته لګوه ځکه ملګري ته ما سره الله سره دی یا به 10 میاشتې په دې کې ټول دین نشي تکولی او دین دا خو د ژوند سره یو لازم عمل دی مسلسل روان دی قدم په قدم به تاسو ضرورت راځي بیا بدلته یې هم نه نو قندهار کې فلاني مولوی سره برابر سکے سبکه فلانی مولوی سے انته وای سمبل علامات نشانات نو ته چې فلانی مولوی سره رابطه کې دا نه چې ته مولوی سے فالو کې نه د مولوی سے د تشریح پیش نظر قران او سنت فالو کې ځکه ته په خپل پوهیږي نه نو چې نه پوهیږي نو چا پته خو بلګي سبکه جانا یعنی چا سره برابر پیدا کې تبي به قران او سنت فالو کولی شي صحیح اوس مونږ چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فالو کو نو مونږ امام ابو حنیفه زموږ پیغمبر دی ها مونږ پیغمبر کو محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم سو چې امام شافعی فالو کوي دا شافعی چې دغه پیغمبر دی نه د دا اعتماد دی چې په دې قران او سنت باندې دا اوتنټیک اتا کیږي دا اوتنټیک اتا د دې وجه په فتوا ورکولو کې مونږ ته د سورس ضرورت نه مونږ ته د سورس ضرورت نہیں چې امام صاحب دا خبره د کم ځای نه کړې ده امام شافعی صاحب دا خبره د کم ځای نه کړې ده بس خو د فقه کتاب کولاو چې مسله هغه څنګه حل کړي مونږ فتوا کاغي بنیاد باندې صحیح شو ځکه موږ دا اعتماد دی چې سل په سلو کې دی بغیر سورس خبره کوي نه دی بغیر سورس خبره کوي نه ها زما تحقیق کوم لیټر ان بچا ته زما ذهن ترازی چې او دا د امام صاحب مسله چې کوم حلوا دا خو د ابن عباس حدیث دی هغه باندې خو زماغه حدیث ته پروت ډیر رسو شو امام رحمت الله علیه وسلم په خار سره لدی خبره دین کړه نو دا اصل کې سمبل او نشانه دي ته شخصیت پرستی نه وای دي ته دین پرستی وای د شخصیت او د تشریح پیش نظر سو خلک وای تقلید شخصیت پرستی ده څه شه منګو دا شخصیت پرستی نه ده دا دین پرستی ده د شخصیت د تشریح پیش نظر دا شخصیت پرستی ده ها کسره دین پرستی ده د شخصیت د تشریح پیش نظر ته چې قانون ته یو وکیل سره تعلق پیدا دی اټرنی سره تعلق پیدا چې کلم سم مسله ته پیخین هغه اټرنی سره رابطه کې اوس ته اټرنی پرست چې امریکا کې اوسې قانون پرست دی قانون پرست خدا هغه اټرنی د تشریح پیش نظر قانون پرست خدا هغه اټرنی د تشریح پیش نظر نو دې وجه
مونږ یو خبره کوو دلته ولیکي چې الله تعالی د هدایت لپاره کتاب الله لګلې دی. د هدایت لپاره څه لګلې دی؟ کتاب الله. خود کتاب الله د فهم لپاره رجال الله ضروری دي. د کتاب الله د فهم لپاره رجال الله ضروری دي. الله والا خلق. رجال الله معنا الله والا خلق. نو الله والا خلق هغه چې خپل دین وقف کړي د قران سنت پوهی دا. خپل دین وقف کړي د قران سنت پوهی تا. نو هغه رجال الله ضروری دي. ادروایز که ډایرکټ کتاب الله ته سنت رسول ته ورته گمراه کیږي وا. ځکه ته به پوهیږي نه چې مقصد څه دی. کتاب الله سره څه پکار دي؟ رجال الله. او دغه وجه ده چې دا دوري کې دلته مثلا چې الله تعالی پیغمبران بلا ډیر داسې را لګري دي چې کتاب نه ور کړي. تولیک پزرګونو پیغمبران داسې چې کتاب سره نشته، بس زبانی تور خلک گایډ کول. تعلیم او قانون ورته خو څنګه زبانی تور. خو چرته په تاریخ کې یو ظلم داسې نه شي چې خدای به کتاب را لګلې به پیغمبره. پتہ ولګي نو د خدای په نسبانه رجال الله د کتاب الله نه زیات اهم دي. د دې وجه رجال الله را لګل کتاب الله ورته نو کتاب الله چرته نه را لګل بغیر د رجال الله نه. چرته څه مثال ها چې خدای کتاب راوړي پیغمبر ورته نه را لګل، صحیفه را لګل او پیغمبر ورته نه. پیغمبر خو را لګل د کتاب به صحیفه، خو صحیفه او کتاب به پیغمبر نه دی را لګلی. دا خبره زين کړه اسانه. د دې وجه موږ مشایخ دی باندې زور ورکړي چې دین باندې ځان پوهه نو شیخ نه پوهه. دین باندې ځان پوهه چرته پوهه؟ ته شیخ نه ځان پوهه. کله شیخ نه بغیر د مطالعه په اساس باندې ځان پوهه نه بل گمراه کیږي. با سبق کیږي گمراه کې په ځړه فارسی کې کنجوشک پیژنې یو تو تکری یو کنجوشک د دغه ته چارکول نه دا سکاره چورته وي تاسو سکاره ورته سکاره دې ته هم کنجوشک وي. صحیح شو. نو فقها لیکي ولا يجوز الاستنجاء بفحم. فحم وي سکاروته. فحم څه وي؟ سکروتا. ولا يجوز الاستنجاء به یعنی استنجاء کول ځانو چول پلوټه باندې سره ځانو چي هټاله پیپر باندې یا سبانه فسکرو باندې مکروه دي. ځکه چې هغه به پاکه په ځای باندې پړې پیلا وایي. صحیح شو. ټول ماحول او تورت صحیح څنګه اجي باري نو فقاو لیکي دا مکروه دي. ولا يجوز الاستنجاء بفحم بفحم. اوس دوی چې ماته د مولا ضرورت نشته. دا کتاب دے ورته په فارسی کې ترجمه لیکل ده او د فارسی فرهنګ او لغت ما سره شته. د فارسی فرهنګ او لغت ما سره شته. نو چې په کوم لفظ نه پوهیږم نو خو جوړې کولاوم به التنوا ډکشنری کې به ګورم. اوس التلان دے ورته لیکلی وروا نیست استنجا با کنجشک. صحیح. اوس کنجش کی کته په فرهنګ کې کنجش څه دوی. اوس کنجش ته مخامخ لیکلې ته تکره د فارسی لغت او کته پښتو کې ورته مخامخ لیکلې څه ته تکره موږ چرچا وایو مرغه. صحیح. اوس د بیا بل جمعات کې مسله کوله و فقهاو یو زبردست مسله لیکلې ده ما یې پرون کتاب کې ولستا په دې مرغه باندې استنجا ناجایز ده. خلک ته خبره سوای وی کتاب لیکلی جائز نیست استنجا با کنجش کوي. ما کنجش کو کته کنجش څه ته وای مرغه تو تکری تا یا مرغه تا ایو ته خدای خوا کړ دې څه تصور دې په مرغه باندې ویل کې چې مرغه مړی په ساره کې او چشي وي ته وخت ځان کوچه ایو ته غول بکرو باندې به کومه کنجش په دې فهم ته چار کول. کدوې استغفر الله دې چې استاد د بغیر ذکر کې نه د عذاب کې مبتلا ہے. صحیح ده. یو سړي وې د فارسی د کوم نو صادق کریمانه شروع کړه. څنګه شروع کړه؟ د صادق کریمانه او وې فرهنګ به د فارسی ځان تکي د فارسی اردو. صحیح شو. نو فارسی د کوم د فارسی اردو فرهنګ باندې به تکم نو دې شعر ته ورسېد. وې نگاهدار مارا زرعه خطا. تاسو کریمه ویلې کنه؟ فرید خان تا ویلې کنه؟ کریمه به بخشای برحال. موږ ته کریمه وایو ته کریمه ویلې کنه؟ صحیح شو. او چې خبره ډېره کوي موږ ورته کریمه دی ویلې نه غوینا موږ ورته کړه چې بیا جاهلی چې کریمه نه ویلې کله موږ مشمان ته وایي خپل کتاب.
سو د پنځګان وای چې کریما ببخشای برحال ما ترجمه سره چې و سخی خدایا ببخشای برحال ما انا نگاهدار مارا ذرائع خطا نظر کو مونږ باندې د خطا لار نه چې بچ پاتې شو خطا در گزارو ثوابم نما خطا میں معاف کا اور د خطا په ځای علم ثواب راکا اوس دوی نگاہ 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 اردو قتل یا پښتو کې نگاہ نظر ته وایي څه ته وایي دار 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 رکھنا داستان نه نظر لرا در لودل صحیح شو اوس ما را دا خو دوه لفظ دي ما ضمیر دی او را دا کنجنکشن دی کنجنکشن دی صحیح اوس د دې ما را دا یو لفظ جوړ کړو مارے کته چرته په کتاب کې مار کته نو ما په فارسی کې مار ته مار وای صحیح شو الله لیکي ورته سام صحیح شو چې مار څه ته وای حالانکه دا خو مار نه خو مارا دی مارا خو کمبینیشن دی دوه لفظونو خو دې یو لفظ جوړ کو نو مار ته صاحب لیکلو نو په شعر باندې تحقیق شروع صحیح شو نو ترجمه وکړه د نگاه معنا ورته معلومه شو چې نظر ته وای مار څه ته وای مار ته وای را دا ویلار ته وای خطا په پټول کې اوځای استعمال دی گزار کول دا پښتو کې مستعمل دی نو دې ترجمه وکړه وی پلارتلم نو مار می ولید نگهدار مار وی امید مار صحیح نگهدار مارا ذرائع خطا پلار را خطا شو پلار شو را خطا شو وی خطا در گزارو ثوابم نما یوتیگا میرا وقت گزار میں پیو کو نو مار خو خطا شو خو ثواب میں ہو شوی صحیح اجماعت کې دې شعر دا ترجمه وکړه نو عقلمن سړي ورته وی دا خبره په نفسي صحیح ده چې سړی مار باندې گزارو کېږي چې تکلیف نه رسي نو که مار باندې سړی گزارو کې نصیب وشي ثواب وشي صحیح وشي سو وی دا مسله خو په نفسي صحیح ده خو دا سادي بابا چې سوي راغی معنا دا نه دا ته غول خو دا څه ده الله څنګه بنګاوي نو د دې وجه هر څه به د استاد نه سکے او دې وجه مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ به شعر وی بیچے کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں صحیح هغه وای خلق کورسونه کوي څه کوي کورسونه کوي هغه وای کورس سړی ته صرف لفظونه کوي څه ورته کوي لفظونه کلمات ورته کوي سړی که سړی جوړېدل غواړي نو دې به سړی سره کینی آدمی آدمی بناتے ہیں صحیح شو دې به مردم سات سړی سره کینی سړی به ځله جوړیږي چرته وکینی مردم سات سړی سره ها مردم سات سړی سره وکینی مالوته سړی څخه ټول سړی خو سړی نه کنا ها په سړیو کې سړی خو یو کسي دو کسي لس کسي صحیح صراط والذین انعمت علیہم لا دا کسانو چې تا انعام کړی دی هغه باندې بس الله تعالی خو اجمالی طور وی چې لار دا هغه چا چې تا پای باندې انعام کړی دی دا سمبلز دي دا ساين دي دا نشانی دي په دای باندې به مونږ لار معلومو نو څو پاک باز سره په معاشره کې چې هغه حرکت کوي نو عام خلک کوئی دا جایز ولې قاضي صاحب نه کیږي ولې مفتی صاحب نه کتل ولې مولوی صاحب داسې کو دې وجه مقتدا خلکو له ډیر احتیاط پکاري کاغی سنا شایسته حرکتو کی ناجائز حرکتو کی خلک جایز وګڼي خلک څه وکي جایز وګڼي دا غي وجه ټول خلک په ګناه اخته صحیح ځکه صراط الذین انعمت خلک دا مړي چې دا د حق علامت ده دا څه دا د حق پرسته نشانی ده نو سیده سکه نه بجایز وینو که الله تعالی مو صراط الذین ول دا بل خبره ده چې په مولا او مولا کې فرق کی سکی مولا کې فرق کینه یو مولا داسي چې هغه د مباحات او رمضان ساتي یو مولا داسي چې هغه په حرام څه کار دي صحیح شو هغه وای بس مولای خپل ته مسلمان نه دا بهر چې روز بیا خو زمون په وطن کې یو مولا او اډر لالیو دی عالم سره طالبانو ته درس وکړي خدای دې وسوبخي خدای دې خو چې چا سره به بزنس وکړو هغه به داسې وټاګه کنه چې هغه به توبه است هغه به هندو سره بزنس سره خو دې مولای شپ سره نه کوي ها
نو مخلق نو مغه تل خبره ده مې کېږي چې مړ وي نو اوس بهر تقدیر هغه مولوی سے بس په بزنس کې داسې جی بشو دا فراډ وکړو سړی په داسې 3 وکړو نو ما ورته ځلې مولوی صاحب دا کار ځکه ما کوه چې خلک دې مولا غني یي مولا هغه پیسې مې ډېر خوښ ګور په دې ودا وی به دلته مدرسه کې چې نو مولا مدرسې نه بهر چې به خو سم ساده پښتون وي نو ما ساده پښتون سره بچره فراډ ونی ته پښتو تقاضا راځي به فراډ نه کوي ته پښتو تقاضا راځي به درو نه وي د پښتو تقاضا راځي به خیانت نه کوي به دیانتدار وي دا پښتو اصول خو موږ اوس پښتو څنګه صحیح زمونږ شیخ با د پښتون معنا کوله تاسو پښتون وای موږ پښتون وای موږ خې سره وای نه غبې پا نو به پیرګم نو وی پی پت پیژنې تاسو موږ پلانې پت پالی معنا یعنی چا سره تعلق وي د مروت تقاضا به سړي سره مرګ یعنی پت پالی پت او خېګړه تاسو شېګړه وای خېګړه نو پښتون یو بده پت پالون کی دې به یاري پریدي نه دې یاري نه پریدي لره رشتہ هم نه پریدي خیال ساتي او دویم شېګړه او ته تورا غیرتمند دي او وفا دې وفاداری او ننګ کې ننګ او غیرت نو کدا پنځه صفات پکې نه نو ټیک ته جبه پښتوي ها صحیح شه او ډرس په د پښتنو چوري په سر باندې پکولم پروت کې دې پټکې هم والي صحیح او د پښتون په نام باندې یو نوما داغي بیا فرق خان دا څه کنه او بلاډي دې دغه چې موږ یې ټریډیشنل شرم کومه شرم پرون پدا زدیر زیاد صراط والذین علی دا کسانو انغمت علیهم چې تا انعام کړی دی هغه باندې اوس انعام په چا باندې شوی دی سورہ نساء آیت نمبر 55 والے ولو انا كتبنا عليهم اکچری مونږ لازم کړی وې د خلکو باندې ان اقتلوا انفسکم چې ځان مړ کړي ان اقتلوا انفسکم ځان مړ کړي اوس خدای خو څه وایي مونږ خودکشي ناروا ده ولې ځکه خدای وایي ناروا ده اوس که خدای وایي چې ځان پانسی کا نو بیا خو فرض شي بیا به ځان بولسي فرض بشي او اخرجوا من دیارکم یا ازید کورن خپلونا پرې دې کورونه دغه څه پرې اثر کوتا حالانکه خدای داسې وینا خو که داسې وي نو فرض بشي ما فعلوا الا قليل منهم دا کار بنو کړي مگر ډېر لږو کسانو ځکه څوک د ځان اړولو یو لشي یا د کور اړولو یو لشي ولو انهم فعلوا اکچر خلقو کی آکار یو خزون بیچ دیتا داغے حکم او نصیت کولے چی دا اللہ طرفنا لکان خیر اللہ نو دا بوی بہتر دوی دا پارا ذکر بہتری پا دیکھے دا چی اللہ سوئی چی داو کار بظاہر بتاتا آغا دا خطری شیخ کاری دا نقصان شیبخ کاری خود دا نتیجے پا اعتبار بانے گا تارا پارا فائدہ مند ذکر دا خدا حکم دے لکان خیر اللہ نو دابا بیتر دوی دا پارا واشد تثبیتا دابا دیر مضبوط دے استقامت پر اعتبار بالے ایمان بے نور مضبوط کرے ہو ذکر چی ایمان مضبوطی کی دے سرا چی خدای سوئی آغا کوا چی خدای سوئی آغا کوا نو دادا لکه سره چی ایکسرسائز کئی مسئلے مضبوطی دی ایکسرسائز کئی مسئلے مضبوط نو دے ایمان پا تقاضو چی سڑے عمل کی نو ایمان مضبوطی کی نو
وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ دغه وخت ورکړو موږ دوی ته من لدنا د جانب بلنا اجرا عظیما لوی اجر ولهدیناهم امون به هدایت ورکړو دوی ته برابر کړو دوی ته خودل بو دوی ته صراط مستقیم لار برابر هغه مسله ده اذن صراط المستقیم ومن يطع الله والرسول اوس التا دو خبره ذکر وی نمبر اول اهدنا الصراط المستقیم مونږ ته برابر لار خو نو الله تعالی وایي چې د خدای په احکام باندې عمل کې نو زه د گمراه کېدو نه پرېږدم لهدیناهم صراط مستقیما قدم په قدم برته برابر لار خو د الله هدایت بدر سره یوا دویمه خبره التشو صراط الذين انعمت عليهم لار دا غچا چې انعام په شوی دی نو دا غي هم ذکر وکړه چې و من یطع الله اسوچه طاقت کوي د الله او رسول د الله د پیغمبر فاولئک مع الذین ندع کسان به د اچا سرا انعم الله علیهم چې الله وی باندې انعام کړی دی التمنګ وی صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه چا چې تا په انعام کړی دی الله تعالی وی چې د خدای د پیغمبر اتباع او اطاعت کې نتب ملګری د هغه چا چې خدای په انعام کړی دی اوس خدای په چا انعام کړی دی من النبیین پیغمبرانو باندې والصدیقین فرشتونو خلقو باندې والشهداء شهیدانو باندې والصالحین پنیکانو خلقو باندې نو الله تعالی وی دا سلور طبقه هغه دي چې په دوی باندې ما انعام کړی دی دې کې چرته ذکر وکړو چې په حکمرانانو ما انعام کړی لږ زور سره دای حکم کو دای ذکر وکړو چې په وزیرانو باندې ما انعام کړی دای ذکر وکړو چې بیلیونیرز باندې ما انعام کړی دای ذکر وکړو چې چا سره مرسیډیز بن 2004 نو پاغه باندې انعام کړی صحیح شو یا چا سره خپل چارټر تیارای پاغه باندې انعام کړی خبر ذهن کې رااله نه وی فرمایي چې فاولائک مع الذین انعم الله علیهم دی بویدا چا سره چې انعام کړی دی الله تعالی وی باندې من النبیین یعنی پیغمبران والصدیقین صدیقان رښتونی خلک دو لفظ راځي قران کې یا عربي کې یو صادق یو صدیق یو صادق یو صدیق د صادق معنا دا truthful man یا truthful person رښتونه سره او صدیق معنا a man of truth دې ډول کې ډېر فرق دی truthful man رښتونه سره a man of truth د رښتیاو سره درسته truthful man چې وي اگر رښتیا وای ارادتن اگر رښتیا وای څنګه ارادتن یعنی intention وي چې زبر رښتیا وای صحیح او man of truth چې هغه دروغ باندې پويږي نه داغه نیچر ټرانسفارم شوی داغه څه شوی نیچر ټرانسفارم شوی په قران کریم ابراهیم علیه السلام ته صدیق النبی اوه حضرت ادریس ته اوه صدیق النبی چې دا صدیقانو مین اف ټروت دا څه شی مین اف ټروت نمبر 1 او ابو بکر صدیق ته پیغمبر علیه السلام صدیق وې ځکه ابو بکر چیرې درو نه ویلي نه مین اف ټروت دا رښتیا د طبيعت ګرځیدل لکه ساغ استل چې زموږ طبيعت دی او زموږ چې صاف لو پیراله ها بیا موږ بل کار وکړو بس ته اراده وکړو چې ها ډوډۍ پر نه ته خو دې نه مګار ها او چې په واکولن سم صحیح شو اوس دا طبيعت تقاضا ده دې ته د انټنشن او د اراده ضرورت هیڅ پلانینګ نه غواړي پلانینګ د زور سره طبيعت تقاضا دا پلانینګ نه غواړي و د کېدل دا پلانینګ غواړي خو چې خود د راشن اثر په گاډي کې کول شي صحیح شو یا یو غاری کله په بل ته پاګه سشي کول شي ځکه چې خوب دا پلانینګ خو نه غواړي خوب د لپاره سره باقاعده پلانینګ کوي نه کو ناسي ټي ګوري یا کتاب ګوري یا خبره کوي مالا خوب راځي صحیح شو سبا باقاعده پلانینګ نه ده کې لپاره صحیح مونږ په وطن کې پښتو کې ضرب المثل له ستاسو پښتو کې وومي ها وې زړه خاستانه غواړي او خوب بستر نه غواړي د کوشن ته بستر وایي ها او مونږ وایو چې زړه خاستانه غواړي او خوب بستر نه غواړي
دا زمونږ د ډېر خره مختصر دی او جامع دی سر بل مسل سره نه دا خو صحیح ده خدا ډېر وګت دی ضرب المثل چې وګت نو بس بې مزې شي صحیح ضرب المثل به همیشه مختصر وای brief summarize and comprehensive صحیح دا ضرب المثل وایي ضرب المثل تعریف سره brief summarize and comprehensive نه بیا زمونږ داخله صحیح شوی سبزو چې بچی دا فصیح عجبه راکنه صحیح خو د کومه یو سبزو چې کوم د قندار نه راوتلی که راغلولی تاسو لالیانو ازمکې تاسو نه لیم کوم مختر راوتلو دا غوړه مرغه د ارغنداب ټول دی سبزو پنځ خانه طرفه ده دا غوړه مرغه ده دا زمونږ ازمکه وه مونږ د غوړ نه رالو غوړه مرغې ته صحیح د غوړې مرغې نه تاسو را په مار کړو راوت غلولو یې خور ها څنګه ها نه هاو او دی وجه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې هجرت پښپا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نو حضور علیه الصلاۃ والسلام په یو شړ لار باندې په اباندن راست باندې لار باندې روان کړ څنګه چې نور لار په دې خلکو نیولې په یو داسې لار چې چاته پته نه یو اباندن لار چې خلکو ته تګ راتګ نو باغې روان کا تیار و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه د لارې په میز روانو پیغمبر علیه السلام ته ته چې لک سایډ ته د غروي خوخ کې روان یا صحیح ځکه چې خلک څوک راځي نو په لار وي چې تا اونې ویني یوا او دیم دا په لار سو گزار کې په ما بکې ته خو بچي صحیح نو تیار و ابوبکر صدیق له مخې له وسړې ورغی نو مکه سره ابوبکر یا امام معك هغه څوک ته سره کسولې چې روان امام معك هغه در سره څوک دی صحیح او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فکر منشو زه فکر کوان چې محمد رسول الله دی او منسوبه ټوله لیک شو لیک او شو راز فاش راز افشاش صحیح نو راز په اړه چې دا خو راز دارای سفر صحیح ايما یو چې دروغ ما شریف عمر کې وین درازین نه څنګه به دروغ وا نو الله تعالی فورا زمازر کې یو خبر واچله امام بخاری حدیث نقل کړی دی بس فوري ورته وی بلا تامل ورجل يهدين السبيل دما تلار خي دما ارسته لار خي نو لار کو اباندن وا هغه سړی دا واغست نږدې معنا چې نه دا لار اباندن د ابوبکر ته تزي نو ته دا معلومه نه ده ورکه زګ زګ لار ده صحیح چرته ختم شي او چرته بیا شروع شي نو زګ زګ لار ده ته معلومه نه ده نو څوک په هانه ځان سره روان کړي دي او بکر په خپل انداز دغه زما هادي دي نعمت الله طرف تعالی خي رجل یادین السبیل صحیح نو دروغ مونږ وی رازم راز پاتې کا نو دې ته وای صدیق چې غل دروغ ورځي نه چې دروغ ویل څنګه شي دروغ او خدای دې رحم وکي مونږ له رښتیا نه راځي دروغ داسې انداز سره وته وسین دا 100% رښتیا دي صحیح نو شیخ به ما ورته ځلې مې دا پروپاګاندا څه ته وایي څه پروپاګاندا هغه دروغ ته وایي چې سړی دومره په بصیرت باندې کوي چې د خپل هم کله شوبه پیدا کړي چې تر رښتیا نه یعنی د خپل دماغ ورسره هم کنوینس شي چرته رښتیا نه او پروپاګاندا وی دي د پاره چې د دروغ خو دومره پروپاګیټ کا د جرمني یو پرسترو هغه وی دروغ دومره بصیرت سره وایا چې د چاډو خیال نه راځي نه سره دروغ وایي نجيتوي صديق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي وعذاب الآخرة اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن زمنا ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه وجعلنا رسولنا تلاوة وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه صراط والذین لاردا کسانو انغمت علیہم چه انغام کرے تا پاغوی باندے نو دې تفصیل مو ذکر کړو غیر المغضوب علیہم
نه هغه کسان چې غضب شوه دی هغه باندې ولضالین او نه گمراهان. نو دا غیر المغضوب علیهم ولضالین، نه هغه کسان چې غضب شوه دی هغه باندې ولضالین او نه گمراهان. نو دا یا خو صفت دی د دغه وړاندینو کسانو چې د وړاندینو کسانو الله تعالی یو صفت ذکر ک ایجابی او دو ذکر کړ سلبی. یو صفت ولا ذکر کړ ایجابی او دو ولا ذکر کړ سلبی. ایجابی صفت چې تا په انعام کړی دی، سلبی صفت چې نه په غضب شوه دی او نه هغه گمراهان دي. صحیح دا یو معنا شو چې دا درې صفات دي هم د یوې طبقه. یو صفت ایجابی دی او دو صفتونه سلبی دي. ایجابی صفت دا ده چې تا په انعام کړی دی، او سلبی صفت دا ده چې نه پاغی غضب شوه دی او نه هغه گمراهان دي. صحیح شو. او دویمه معنا صراط الذین لار دا کسانو انعمت علیہم چې انعام کړي تاغوی باندې غیر المغضوب علیہم ان لار دا هغه چا چې پاغی باندې غضب شوه دی ولضالین ان لار دا گمراهانو. نو بیا گویا الله تعالی درې قسم لار متعین کړي. پړوان دي اساس باندې خو یو لار متعین کړي دا. صحیح شو. او هغه متعین کړی دا د یوې طبقه په اساس باندې چې هغه له درې اوصاف ذکر کړی دي، یو صفت ایجابي او دو صفتونه سلبي. نو لار یو ده، حکم کسان چې دغه لار باندې دي نو دا غي صفتونه درې دي. یوې ایجابي صفت ته چې انعام په شوی دی، دوی سلبي صفتونه دي چې غضب په نه ده شوی او گمراهان هم نه دي. او په دویم تفسیر صراط الذین انعمت علیہم چې انعام کړي تاغوی باندې داوی لار راته برابر کی. غیر المغضوب علیہم نه لار دا چا چې غضب شوی داوی باندې. نو دا یو دویم گروپ دی. دا څه شي؟ یو دویم گروپ دی. ولضالین ان لار د گمراهانو. نو دا یو دریم گروپ دی. نو په دې اساس باندې ګروپونه هم درې شو، الله هم درې شو. ګروپونه هم درې شو او لارې هم درې شوې. ګروپونه درې شو. نمبر یو چې انعام په شوی دی، نمبر دویم چې غضب په شوی دی، نمبر دریم چې گمراهان شوي دي. او د دې هر درو ګروپونو د دې ځان ځان له لاره ده، نو لارې هم درې شوې. ځان ځان له لاره ده نو لارې هم درې شوې. اوس حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې غضب شوی يهوديانو باندې. قرآن کریم کې الله تعالیٰ فرمائی وغضب اللہ علیہم، خدای اغوی باندې غضب کړو. ولی؟ ځکه پیغمبران شهیدول. ایسه کول پیغمبران شهیدول. نو چې څوک د خدای پیغمبر شهیدین دا غره لوی مغضوب ببل سو کی یوا. او هر چې دا گمراهانو نو دا عیسایان، هر چې دا گمراهان دي نو دا عیسایان دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو تشریح دا کړی دا. دویمه تشریح چې غیر المغضوب علیہم نه لار دا هغه چا چې هغه باندې غضب شوی دی. نو دا خلق دي جهري کافران. څوک دي؟ جهري چخکارا کافران دي. اول الضالین دا منافقان دي، گمراهان دا منافقان دي. نو درې فرقې ذکر کړې. یو انعمت علیہم خالص مؤمنان. دا انعمت علیہم څوک دي؟ خالص مومنان. المغضوب علیہم خالص کافران. اول الضالین منافقان. نو سورپسی چې کوم صورت را روان دی سورۃ البقرہ، پدې کې بڑمبه د دغه درو فرقو ذکر کیږي. یو به ذکر کیږي د صراط مستقیم، دویم به ذکر کیږي د دغه درو فرقو